والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا والسلام سلامت یادی علی پما باندې د الله ر طرفنا یوم په هغه ورځ ولدتو چې پیدا کړی شوی یم زه ویوم په هغه ورځ اموتو چې مړېږم به زه ویوم او په هغه ورځ ابعث حیا چې راپاڅولی به شم په دوباره زندګۍ سره. محترمو، ما قبل آیت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ دا طرف نه چې کم صفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام ته میلاو دا اغی تذکره وشوه چې دا صفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام چې کم ذکر کوي نو دا د حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذاتی صفات نو بلکہ دا د اللہ تعالی د طرف نه ورکړی شوي صفاتو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام د الله تعالی بنده دی او د مسلمانانو عقیده چې کوم دی هغه دا ده چې حضرت عیسیٰ علیہ السلام د الله پیغمبر دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نه دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام په الوهیت کې الله سره شریک او برابر نه دی. الله تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خلاف عادت دنیا کې پیدا کړی دی. خدا د خلقو ته د الله د قدرت د اظهار یوه نښه ده چې الله تعالی قادر دی چې بغیر د پلار اولاد پیدا کړي. الله تعالی قادر دی چې بغیر د مور او د پلار الله اولاد پیدا کی. لکه حضرت آدم علیہ السلام. نو د انسان د ژوند بنیادی درې مراحل او درې حالات دي. یو حالات هغه د انسان دا دی چې کم ټیم کې دی پیدا کیږي. نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام په دغه ټیم کې خپل عجز ذکر کوي چې زه د الله بنده یم او زه په پیدایش کې الله ته محتاج یم. زه په پیدایش کې الله ته محتاج یم. الله پیدا کړم، الله تعالی پیدا کړم. نو الہ هغه چې په هغه باندې فنا نه راځي، الہ هغه چې په کوم باندې عدم نه راځي. حضرت عیسیٰ علیہ السلام په دې دنیا کې پیدا شوی دی. نو معلومه دا شوه چې دی بنده دی، انسان دی، الہ نه دی. خبره مو دین تراله. نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دغه درې کیفیت ذکر کوي: کیفیت د ولادت، کیفیت د مرګ او کیفیت د باس بعد الموت. دغه درې واړه کیفیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیانوي چې په دې کې زه الله ته محتاج یم او زه عاجز یم. زه عاجز یم. نو علما لیکي وایي الله تعالی د طرف نه د حضرت عیسیٰ علیہ السلام هغه چې کم هغه شرافت دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ته چې الله تعالی کم مقام د نبوت ورکړی دی، اگر چې هغه خو اوچت دی خو لیکن د الله تعالی بنده دی. د الله تعالی سره په الوهیت کې شریک نه دی. لکه د عیسایان چې کومه عقیده ساتي، د مسلمانانو ګورې عقیده دا ده حضرت عیسیٰ علیہ السلام د الله بنده دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ژوندی دی، الله ژوندی اسمانونو ته خیجولی دی او الله تعالی به قرب قیامت کې بیا دنیا ته رالیږي. پوهیږئ دا د مسلمانانو د اهل سنت والجماعت عقیده ده. اگر چې نن دا چې کوم د مغرب نه متاثره خلق دي هغه یې لګیا دي زموږ د نوجوانانو ته. لکه بل ورځ یو کتاب مې کتو د سکول کتابو تقریبا چې د شپږم که د اووم کلاس کتابو په هغې کې چې کوم نه هغه چې کوم مضمون یې لیکلی و د حضرت عیسیٰ علیہ السلام متعلق هغه خبرې لیکلې وې چې کوم د عیسایانو عقیده ده.
او دلته زمونږ په دې سکولونو کې چې کوم نن هغه مستقل د ماشومانو ته پړاوی نو چې کوم ماشومان دغه ووایي هغوی له په ذهن کې ابتدا نه دا خبره کینی نو خامخا هغه زمونږ ستاسو دا ماشوم چې زمونږ ته توقع وي چې په جومات کې مونځ کوي جومات کې استادي څخه سبق وایي خو سکول کې چې هغه تربیت تاسې وشي که نه نو د هغه ذهن کې دا کینولی شي چې حضرت عیسی علیه السلام سره وصولی کړی شوی دی نعوذ بالله حضرت عیسی علیه السلام چې کوم دی هغه د الله زوی دی نعوذ بالله حضرت عیسی علیه السلام چې کوم دی هغه د په دریو خدایانو کې دریم دی نعوذ بالله حالانکه د اسلام عقیده خدا نه ده که نه اسلام عقیده دا نه ده نو لہذا زه چې کوم نن هغه یو عاجزانه درخواست دا کوم چې کم از کم د خپلو بچو ته د خپلو کشرانو ته کم از کم د اسلام دا ضروري خبرې چې کوم نن هغه دا ورته ور وښایي ښه پوهېږئ دا زه اکثر هر ځای کې دا خبره کوم چې د خپل بچو ته دنیوي تعلیم ډېر ورکوي خو ورسره دیني تعلیم ضروري دی دینی تعلیم ضروری دی که دینی تعلیم دی ورنکه که نه نن سبا هغوی لګیا دي زمونږ ستاسو دا ماشومان زمونږ نه په عقایدو کې رانه بل طرف ته اړوي ښه پوهېږئ نو یو خبره چې کوم نن هغه دا ذهن ته راولئ چې حضرت عیسی علیه السلام زمونږ په ایمان دی چې د الله پیغمبر دی الله تعالی ورته نبوت ورکړی دی خو لیکن د الله بنده دی انسان دی او انسان بلکې یو مخلوق هم د الله تعالی سره څوک مساوي نشي کیدی الله تعالی په ذات او په صفاتو کې یکتا ذات دی ذات په ذات کې هم یکتا دی په صفاتو کې هم یکتا دی څوک ورسره مساوي نشته ښه پوهېږئ والسلام علی سلامتیا دی په ما باندې د الله د طرف نه یوما په هغه ورځ ولدتو چې پیدا کړی شوی یم زه الله پیدا کړی یم دنیا ته رالیږلی یم الله تعالی ما ته په دې دنیا کې ژوند راکړی دی نو لهذا چې په دنیا کې راته الله ژوند راکړی دی که نه نو پکار وه که چېرته الہ وی نو الہ له چې کوم نن هغه د چا د سپورټ او د چا د ژوند ورکولو ضرورت نه لکه زمونږ تاسو چې کله د آیت الکرسي وو که نه نو موږ څه وو الله لا اله الا هو الحي القیوم حی معنا ته همیشه نه ژوندی دی او تر همیشه به ژوندی وي ښه چرې پې پناه نه وه راغلی چرې پې عدم نه و راغلی چرې به پې پناه را نه شي ښه چرې پې عدم نه و راغلی الله همیشه نه ژوندی دی موجود دی او تر همیشه پورې به چې کوم دی هغه به ژوندی نو حضرت عیسی علیه السلام متعلق خو موږ دا نشو ویلی که نه عیسی علیه السلام هغه د مور په ګېډه کې چې کوم حالات تیر شوي دي حضرت عیسی علیه السلام د ولادت ته کیفیت پرې راغلی دی نو معلومه دا شوه چې دی د الله بنده دی خبره مو دین ته راله والسلام علی سلامتیا دی په ما باندې د الله د طرف نه یوما په هغه ورځ ولدتو چې پیدا کړی شوی یم زه ویوما او په هغه ورځ اموتو چې مرګ به راځي ما ته مرګ به راځي نو په الہ باندې مرګ نه راځي نو دلته نه علما کرام لیکي وایي بل رد رالی په چا باندې په دې یهودو په دې نسواراو باندې د یهودو د نسواراو به څه وي وی عیسی علیه السلام په سولی شوی دی هغه چې کوم دی هغه قتل کړی شوی دی حالانکه دلته کې څه وایي ویوم اموتو زه به په هغه ورځ چې ما ته به مرګ راځي په ما باندې به مرګ راځي نو د مرګ راتلو مطلب هغه خپل طبیعي مرګ ته نه مراد دی پوهېږئ طبیعي مرګ ته نه مراد دی نو ویوم اموتو په هغه ورځ چې په ما باندې به مرګ راځي نو چې مرګ راځي نو دا مرګ دفع کول چې کوم دی دا زما کار نه دی نو علما کرام لیکي وایي چې پیغمبر دا خبره ذکر کوي چې ویوم اموتو زه به چې په کومه ورځ په ما باندې مرګ راځي نو زمونږ ستاسو ته هم لغونته کې هغه د اموتو دا واقعات ټول پکار دي که نه لکه مرګ چې پیغمبر د خپل ځان نه مرګ نشي دفع کولی نو مونږ تاسو به څنګه د ځان نه دفع کوو چې پیغمبر دا وایي چې یوم اموت هغه سره خو د مرګ فکر شته خو مونږ تاسو سره هم د مرګ فکر پکار دی که نه مونږ تاسو سره هم د مرګ فکر پکار دی چې زه به چې کله مړېږم زه به څه کوم چې کله مړېږم زه به څه وړم
چې کله مړېږم زما سره به څه چې ما سره به قبر ته او آخرت ته ځي. پوهېږئ نن هر انسان چې کله په دنیا کې په سفر باندې ځي که نه لغونته کې هم داسې دی یو ورځ نیمې سفر لري نو کپړې ځان سره دوه درې جوړې واخلي وایي یاره که څښا کېږي دا بل سوټ به مې پیدار ځان سره چې کم دی د موسم مطابق واخلي یاره دا چې کم دی یاره دا وضو دپاره دا پکې چپل پکار دی دا پکې چېرته سفر کوم نو بوټ پکار دی خپه به مې پکې ګرموي پوهېږئ او بیا ځان سره د ضرورت نه سیوا روپۍ او پیسې واخلي که هلته کې مې څه شی پکار شه چې چاته محتاجه نه یم. نو د دنیا د دوه درې ورځو د سفر دپاره مونږ تاسو ځان له تیارې کوو یاره دا شی کم دی ځان له باډي سپری واخلي فرفیوم ځان سره والي مسواک ځان سره والي تسبیح ځان سره والي بل هر یو شی د موبایل چارجر نن سبا خلکو سره دغه ډېر غمي ښه زما خلکو سره د دغې څیز ډېر فکر یاره هر چاته چې لړ شي که نه نو پخوا به اکثر خلکو نه به چې کم دی د روغ جوړ تازه تپوس پې کو اوس چې څنګه لړ شي وایي د پلانکي موبایل چارجر شته صحیح شوه. نو بهرحال عرض مې دا کو چې انسان کله په سفر باندې ځي د یو ورځ دې مې په سفر باندې ځي نو ځان سره د سفر سامان پوره واخلي چې یاره چاته محتاجه نه یم خو چې دومره په لوی سفر باندې به مونږ ځو چې د هغې څه انتها نشته د هغې څه تعداد نه دی معلوم د هغې سفر دپاره مونږ څه وکړل د هغې سفر دپاره مونږ څه جمع کړل ځان سره د هغې سفر دپاره مونږ ځان له څه تیارې وکړو چې یاره ځان سره هلته کې اوسم هسې نه چېرته سبا له مې چاته یو نیکۍ ته ضرورت راپېښ نه شي نیکي خو به څوک نه راکوي که نه نو لہذا ویوم اموتو چې مرګ راځي که نه نو مرګ ته ځان تیار کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مونږه تاسو ته یو ډېر ښکلی مضمون ذکر کوي ښه رسول الله مبارک ارشاد فرمایي الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت هوښیار انسان هغه دی چې خپل نفس سره حساب کتاب وکړو او پس د مرګه چې کوم ژوند دی هغې له تیاري وکړه هغې له تیاري وکړه رسول الله مبارک دقې انسان ته هوښیار وایي مونږه تاسو چاته هوښیار وو مونږه تاسو هوښیار هغه چاته وو چې څوک وله دوکه نشي ورکولی غټ پراډي غټ دوکهبازي یاره وایي دا سړی چې کم دی دا ډېر هوښیار دی حالانکې رسول الله مبارک وایي هوښیار هغه دی چې کم د پس د مرګه چې کم ژوند دی هغې له څه وکړل ښه هغې له څه وکړل نو مونږه تاسو څه کوو پس د مرګه ژوند له نو د حدیث په رو سره که مونږه تاسو وګورو که نه نو د هوښیارو په لسټ کې مونږه تاسو ګورې نه راځو بیا ښه د هوښیارو په لسټ کې د رسول الله مبارک چې کومه کوالټي مقرر کړې ده د هغې کوالټي او د معیار مطابق مونږه تاسو ګورې هوښیاران نه یو بیا خبره مو ذهن ته راغلې نو پکار دا ده چې مونږه تاسو دی د مرګ نه وروسته چې کوم حالات مونږه تاسو ته قبر دی حساب کتاب دی د محشر سخته ده پل صراط دی جنت دی جهنم دی دغې تمامو مرحلو ته د الله تعالی په عدالت کې پیشي ده د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره د حوض کوثر په مقام کې ملاقات دی پوهېږئ نو دغه تمامې مرحلې مونږه تاسو ته مخې ته دي چې مونږه تاسو یې لږ په دې تصور کې کله راولو ښه لږ په تصور کې دا مرګ راولو ځکه زمونږه ستاسو د ټول ورځ چې کم دی هغه دنیا چې اوده کېږو نو دا فکر کې یاره سبا به دا کوم چې یاره زما په دې کاروبار کې دا منافع شي یاره که مې دا وکړل دا کاروبار به مې سیوا شي پیسې به ډېرې میلاو شي یاره داسې به وکړم حالانکې دغه ټایم کې د سره دا فکر نه چې اوس خو دا سترګې پټوم چې زما دا سترګې به بیا په دنیا کې کولاو شي او که نه که په قبر کې به کولاویږي دا پته نه لګي چې زما دا سترګې چې کومې اوس پټوم چې دا به سهار کولاو شي او که به کولاو نه شي ښه نو دغه ټایم کې ځان ته لږ هغه وخت هم مخې ته کوي چې کله دا سترګې خو چې په دنیا کې کولاو کم زه رڼا به وي که سبا له زما دا سترګې په قبر کې کولاو شوې هغه توره تیاره هغه تنهایي هغه وحشت هغه د قبر هغه تاریکي هغې کې به زما څه حالي
هغې کې به زما څه کیفیت وي. نن د یخنۍ موسم دی، ماسخوتن چې ویده کېږئ نو څوک کمبل څوک بړستن چې کم دی نه هغه په خپل ځان باندې واچوي چې په دې کې د کمبله کې د بړستنو کې لغونته کې دا مخ تاسو راپټ کوئ که نه. نو انسان چې د تیارې ته لږ سوچ وکړي که نه نو لږ د سوچ په مخکې بوځي چې دا تیاره داسې ده، د قبر هغه تیاره به څنګه وي، د قبر د تاریکۍ هغه کیفیت به څنګه وي. دغه تمامې خبرې مونږ ته مخې ته دي. ورونو ځان له څه وکئ ځکه مرګ ورې راتلو واله دی. د مرګ نه هېڅوک هم خلاص نشته، هېڅوک ترې نه خلاص نشته. دا نن رسول الله مبارک ارشاد فرمایي وایي دا ای صحابو وایي دا چې کوم خلق تاسو وینئ د نن نه 100 کاله بعد به په دې کې یو ژوندی نی، په دې کې به یو ژوندی نی. نه دا مونږ تاسو چې نن څو ګورو که نه د نن نه 100 کاله بعد به په دې کې به هېڅوک نی، په دې ځای کې به بل څوک ناست وي زمونږ ستاسو په ځای باندې. نو چې ځان ته لږ هغه وخت یاد کړو که نه، ځان له لږ څه وکړو که نه. ځکه تشت په دنیا باندې نه کېږي، ځان له آخرت له څه پکار دي. ښه جي ویوما په ورځ اموتو چې مرګ به راځي په ما باندې، ویوما او په هغه ورځ ابعث حیا چې ژوندې کولی به شم زه دوباره پسته مرګه، پسته مرګه به مې الله تعالی دوباره نو فیه فاکون حیا ژوندی به شم. نو علما لیکي وایي د اسلام بنیادي عقیده پکې ذکر کېږي چې بحث بعد الموت. مونږ تاسو چې کله دا ایمانیات وو که نه نو په ایمانیاتو کې مونږ تاسو وو والبعث بعد الموت، پسته مرګه چې کم ژوند دی په دې باندې ایمان ساتل دا زمونږ د عقیدې مسله ده. پسته مرګه به الله تعالی به مې د جزا او د سزا دپاره را ژوندی کوي. پسته مرګه زما یوه زندګي شته، دا نه ده چې ګینې بس مړ شه نو کیسه یې ختمه شوه. ځکه د دې دهریو عقیده دا ده وایي بس انسانو په دې دنیا کې پیدا شو بس چې ښه کوي او که بد کوي کیسه ختمه شوه، د هر څه لړل. حالانکې داسې نه ده، داسې نه ده، بلکې دا انسان به الله د جزا او د سزا دپاره به را ژوندی کوي. چې کوم نیکان دي هغوی ته به الله تعالی اجر او ثواب ورکوي، په جنت کې به مقام ورکوي. او چې کوم نافرمانان دي دغه انسانانو ته به الله په جهنم کې سزا ورکوي. الله دې مونږ تاسو ساتي. زه وایم چې په جنت کې که الله تعالی مونږ تاسو ته دا نعمتونه نه هم راکوي که نه نو د ټولو نه اول چې مونږ تاسو کله جنت ته لاړ شو الله دې مونږ ټول بوځي، الله دې مونږ ټول بوځي چې په جنت کې داسې ګورو چې مونږ په قرآن مجید کې د حضرت آدم علیه السلام هغه ذکر کوو. نو چې په آدم علیه السلام سره د مونږ ملاقات وشي چې دا هغه آدم دی ابوالبشر چې الله په جنت کې پیدا کړی، الله تعالی د ده دنیا آباده کړې وه. دا هغه حضرت نوح ته چې د ده په قوم باندې الله طوفان راوستی و، دا هغه حضرت ابراهیم دی چې هغه د خلقو نمرودیانو اور ته غورځولی و چې بیل سره زمونږ ستاسو ملاقات کېږي که نه. او بیا په آخره کې زمونږ ستاسو د پاک محبوب پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی د چهره انور ملاقات چې کېږي که نه نو محمد امین حاجي صاحب په هغه عشقیه انداز کې وی فرمایل وی ځنې به جړیږي چې محشر دی، خلقو سره به غمي چې محشر دی او دا سخته ده په محمد امین اختر محمد راغی. نو زمونږ ستاسو چې په دغه ټیم کې هغه د خپل پاک محبوب پیغمبر سره ملاقات کېږي که نه نو زمونږ ستاسو دپاره د دې نه لوی نعمت په بل سی پوهېږئ. نو بهرحال عرض مې دا کو چې ویوم ابعث حیا په هغه ورځ چې دوباره به مې الله تعالی ژوندی کوي د جزا او د سزا دپاره. نو دا درې واړه قوانین پکې ذکر شو چې ولادت دی په دنیا کې، بیا مرګ دی د دنیا نه رخصتي ده، د هغې نه بعد بیا چې کوم نن هغه په قیامت کې د قیامت په سبا باندې د قبر نه راپاڅېدل دي. دغه درې واړه مرحلې د انسان ځان ته مخې ته کړي نو ده ته به خپل اصلیت معلوم شي. صدق الله العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیہ سلامتیا دی فما باندې د الله ر طرفنا یوما فاغرز ولدتو چې پیدا کړی شوی یم و یوما فاغرز چې مرګ اموتو چې مرګ برازي ماته
و یوما فاغرز ابغى سخیا چرا پاسا ول بشم د پاره به حساب کتاب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بأخلاق القرآن وارحم علينا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ورزقا واسعا حلالا وعملا صالحا متقبلا ولسانا ذاكرا شاكرا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عين لا تدمع ومن قلب لا تخشع يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مغفورا وسعينا سعيا مشكورا وتجارتنا تجارة لن تبور. اللهم لا تجعل بيننا شقي ولا محروم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم يقوم الحساب. اللهم آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقي قلوبنا من الذنوب كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من النار. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت وبارك لنا فيما أعطيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لا تقتلنا بغيظك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا بذنوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منك حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.